ګوره دا یاد لري څوک هم دوکه نه کا او اسې شکونو او شبهو کې ځان مغرځوئ ښه ان الدین یسر دین ډېر آسان دی سخت نه دی ښه دا څوک چې سختۍ دا پوهېږي نه څوک هم چې دی په تکلیف کې وانه چې هغه عرفه او دغه عرفه او حج عرفه او دا یاد لره ګورئ د عرفې چې کوم ډیفینیشن دی د عرفې چې کوم تشریح ده کوم یا تعریف دی هغه څه عرفه چاته یي 9 ذی الحجې ته یي عرفه د عرفات میدان وتو نوم نه دی عرفه چې کوم دی جبل رحمت او په دغه کې د عرفه ویل کېږي 9 ذی الحجې ته چې 9 ذی الحجه ستا په وطن کې هر ورځ دا یوم عرفه ده ځکه چې په حدیثو کې یوم عرفه ویل شوی ده نهم ذی الحجې ته ویل شوی ده نو زما وستا نهم ذی الحجه دا د جمعې ورځ ده نو زما وستا یوم عرفه دا د جمعې ورځ ده په دغه ورځ باندې با ان شاء الله تعالی حضور علیہ السلام دا نهر روزه دا نیولې دي ام المؤمنین دا حدیث روایت ہے بعض ام المؤمنین دا حدیث روایت ہے حضور علیہ السلام مبارک بد ذوالحجہ نهر روزه دا بیم نیوی کله به پر خودم او ایام 20 چې دی نبی علیہ السلام 13 14 15 په هر میاش کې دا روزه بیم نیوی د عاشورې لسمه چې کومه وا هغه روزه بم حضور مبارک نیوا او په میاش کې د اول پیر او د اول زیارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بدا روزه نیوی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نیولې دي دا مسنون عمل دی ها مسنون عمل دی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري دا دی وجنا تاسو له پکار دی چې دغه ورځو د شپو د قیام خپل وس مطابق اهتمام وکړي ما تاسو ته 2 رکعات مونږ وکړي بس دا کافی دی ځان ماخ کوي او که څوک 10 رکعات کړي شي نور علی نور دی که څوک 50 رکعات شي که څوک 100 رکعات کړي شي ډیر خبره او که شاید 2 رکعات وکړه دام بهتر دی دا لګ نه دی دام ډیر دی بس دام کافی دی ته په قیام کې شامل شوي په دغه فضیلت کې شامل شوي الله نو امید ساته الله جل جلاله په دغه 2 رکعاتونو باندې تعالی ان شاء الله تعالی د ليله القدر د شپې ثواب درکړي لکه چا حوصله شک نه مکړي او تا خو 2 رکعات وکړه 2 رکعات څه شي ظالمانو داسې خلک شته په کروڑاو باندې چې د ماخوستن مونږ په دغه شپه باندې نه کړي داسې خلک هم نعوذ بالله شته نو دا بهتر نه دی چې د ماخوستن مونږ هم کړای دی په جمع باندې هم کړای دی یو 2 رکعات مونږ هم وکړو دا غي اپریشیټ کول پکار دی دا غي تعریف پکار دی هغه خوشاله ول پکار دي چې ډیره لوی خبره ده 2 رکعات 4 رکعات دام عبادت ته دي تم په کم نظر باندې مو ګوري چې یو سړی چې 50 رکعات نشم کولای نو زه به 2 رکعات هم نکوم دا احمق دی ها دي ته بي وقوف انساني چې 3 رکعات نشي کولای 2 رکعات وک او چې 2 رکعات هم نشي کولای اسی په جاني ماز باندې کینه استغفار وایا دام بهتر ده سنا څه وکړه کنه چې عبادت یو ذره برابر هم تعالی توفیق درکا ان شاء الله د دغه شپې ليله القدر ثواب رب لا یزال ان شاء الله تعالی درکې